د دې 14 انبیاء دعوت ته وګورئ چې چا مخالفت کړی د نو هغوی عذابونه راغلي دي. نو دې کې تنبیه الغافلین ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب افتعال وزن دے باب افتعال لے، باب افتعال کی مبالغہ وی. نو اقترب ډیر را نږدې شو، للناس خلقو ته حسابهم دا غوی حساب ډیر را نږدې شو، لګنو ډیر را نږدې شو. په دې کې د زیادت معنی پرده ډیر را نږدې شو. کم د چې را نږدې شو دا کما ورسته رشوی د اتلسم روزانو دا لري د زکه دا ناراضي بیرته کم دور چې رواني دا نږدې وي او کم چې تیر شي دا لري دی نو روان دور د نږدې شوی دی. او چا د دې حساب معنا کړی دی چې بقایته من ذکر من ربهم. ذکر نه سم مراد دی، ذکر مراد ابن عباس معنا کړل قرآن. ځکه قرآن کریم خو وختن په وختن من راتلو کنه 23 سال کې نن یو سورۃ سبابل سورۃ نو کله به چې نوې سورۃ راغی نوې بیان براغی دی ووري. او یا اثر د معنا دا وکاوا سر النجوا دی پټکړل جرګه الذين ظلموا ظالمانو د نبی اسلام دی جرګه پټ وکړه. په دې جرګه کې پټ پټ ویل چې دا انسان نه میمنه دعوت پټ پټ خور کړی دی. دوه معنی صحیح دي ځکه دی اول خبرې پټې کړې دي بخکار کړې دي دوه وخت سره خبره ده. دا غفلت ده کنه چې پیغمبر د حق دعوت ورکو دی رسول الله په خلاف باندې جرګه وکړلې. قال ربي يعلم القول في السماء والارض. پیغمبر وته څه ویلو دی خو جرګه پټ وکړل چې دا جادوګر احلامن ورمخ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبر وته جادو وایو سحر وته وایو او داغه سره سره ول پیغمبر عام انسان دی استاس وشان انسان دی او سنوي څه خبري وسره نشتا. درې می اعتراض بداو دا څه چې وای نو دا اسه خوبونه دي اسم د خوبونه لیدلې دي او ګډوډ خوبونه دي. بل قالو بل کې دی ویلو یا بل کې دی وی ازغاس او احلام دا پرا غند خوبونه دي منتشر خوبونه دي. ازغاس معنی منتشر، ازغاس او احلام دا منتشر خوبونه دي. دا خوبونه نه چې د سی بکیږي د سی بکیږي دا د خوب لیدل او د خوب خبرې مونږ ته ښکارا کوي. د ازغاس او احلام په معنی د تحديث النفس باندې. د تحديث النفس تاسو پیژنې کنه چې کله سړی خبرې وکړي د ورځې د شپې دغه په خوب کې بیاي نه او یا د شپې خوب ویني او د طبيعت ذکرې چې د حقیقت کې شوی دي چرته. نو بل قالو بل کې دی ویلو شاعرن بل کې دا خو جادوګر دی. دین معلومي کې د سمره دوی ګډ وډ دی، کله ورته شاعر دی، کله وی دروغجن دی، کله وی خوبونه یې کله وی جادوګر دی، کله وی ستاسو غو انسان دی. یعنی په یو اعتراض باندې په یو نوم باندې متفق هم نشو چې بشری کې باندې دی پیغمبر دعوت رد کی. فلیاتنا بیااتن ناخر کې بیا معجزه مطالبه وکړه. فلیاتنا بیااتن نو د دې پیش کې مونږ ته معجزه کما ارسل الاولون څنګه دا معجزه ملاو شی و په هانو پیغمبرانو ته کما ارسل څنګه ملاو شی و دا معجزه څنګه لګلې شی و دا معجزه الاولون په هانو پیغمبرانو ته د په هانو پیغمبرانو په شان معجزه پیش کی. د پیغمبر خو پیش هم کړی وختن معنی هو نه منله. انشقاق القمر مسله را لاله سپوږمۍ دوه ټوټې شوله. ما امنت قبلهم من قريه الذي ایمان راوړې ما امنت ایمان نه راوړې قبلهم مخکره دوینا من قريه یوکل اهلکناها چې من کله هلاک کړی دی. نو چې هلاک ایمان هونه راوړي نه هلاک نه معنا دا چې کله من اراده کړل داغه د هلاک کولو چې د هلاکت اراده من د چاو کو نبیا او ایمان نشي راوړي ځکه چې ایمان نه قبليږي بیا او په هم یومینون دی ایمان راوړي دې من راوړي ایمان. وما رسلنا قبلك الا رجالا نوحي وما رسلنا من نه دی لګلې قبلك ستان وړاندې الا رجالا مگر سړی نوحي الیهم موحي کول دویدا. امام قرطبی وی کنا په تواتر باندې بشریت د رسول الله ثابت ده چې هر پیغمبر چې دی نو دا بشر دی. زکات چې الا رجالا مونږ نه لګلې ستان وړاندې مگر سړی نوحي الیهم موحي کول دویدا نو سړی لګلې دي خزو پیغمبر راي نشته. پس الو اهل ذکر نو تاسو وګی تاسو اهل ذکر دا اهل کتاب د علماءنا اهل ذکر د اهل کتابونه ان کنتم لا تعلمون کتا سن خوېږي کتا ست پته نه چې په خوا پیغمبران سړیو که خزې وي لګلیم دي کنه دي لګلې د اهل کتابونو ته پوسو کې زکا يهودونو سوارا او سر آسماني کتابونه دي ته پوسو کې د اهل ذکرنا د اهل کتابونه ان کنتم لا تعلمون کنه خوېږي تاسو او دوی معنا د اهل ذکر اهل قران علماء نه ته پوسو کې تاسو.
دا دلیل دی په دې خبره باندې چې عام خلک به د علماو نه د مسلې تپوس کوي او ځان نه بدی مجتهدین نه جوړي چې زما دا سوچ دی او زما دا سوچ دی. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون طعام، دا د سوال جواب دی. پیغمبرانو باندې یو اعتراض دا کړی ویل دا څنګه پیغمبر د خوراک کوي؟ الله وایي ما خود سي پیغمبر دنیا ته نه راغلی چې خوراک نه کوي. پیغمبر به خامخا خوراک کوي. چې رجل شو او بشر شو نو بشر خو خامخا خوراک کوي. وما جعلنا جئناهم من بچ کړل دوی لرا ومن ناسو کوم بچ کړل نشاو چې موږ وختل واهلكنا المسرفين من هلاك کړل مشرکان او زیاتی کوونکی. ترغیب دی قران ته. اوس لقد انزلنا اليكم كتابا، یقینا من غرا لګلې دې موږ نازل کړل دې تاسو ته کتاب. کانت ظالمتن چیو ظالمان اوسیدون کې لري. کانت ظالمتن ودا کلی ظالمان انو د کلیوال ظالمان. کانت ودا کلیوال ظالمتن ظالمان. وانشانا بعدها من را پیدا کړل بس دا غینا قومنا اخرین خلق نو واپس خپل کورونو تعالی لعلکم تسالون دې را پاره ته پوز نه وشي واپس راشي. څوک چیرته راتل بیا قالو دی ویلی او ویلنا هاي افسوس دې موږ لرا ان كنا ظالمین، بشک موږ ظلم کوونکو. فما زالت تلک دعواهم، همیشه مکه اسمان لوبي نه دي. دا اصل کې دا غي سوچ رد ده چې دار ساسي ټوکی دي او خاص کر هغه خلک هم چې تقدیر نه منون کړي او د جبر او د قدر دا کومې دعا کې دي چې کومې روانې دي جبر او قدر چې جبريو انسان ته صحیح اختیارات ملاو دي چې کدا عمل دی وکړل دې طرف ته بزي او کدا دی وکړل دې طرف ته بزي او بعضی څونو کې مجبور دي لکه بیماری پر راځي غټيږي بیماریږي مري تکلیفونو ته ملاوي. لہذا دا دنیا چې الله پیدا کړل دی خاص مقصد دی. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم اوسې د لوبو د فار می د دنیا پیدا کړل دی چې بدی کې خلق اسی منځونه کوي او خلق پکې اسی روزي نيسي او مال د الله په لار کې ور کوي او دا څه غف وي. بیا به مدای کدا عامه کیلو نه بیا ما ځان لسه کیلو نه جوړ کړی وي تاسو مولې څنګه ولې په دی باندې نو لو اردنا ان نتخذ الله وان طرفنا ځان له تماشې کړی وي. ان كنا فاعلين ان كنا فاعلين کوم دا کار کولې چردا کوم دا کار کولې او یا ان د ما په معنا ده ان پیسم چې عبد الله ابن عباس ولې ما كنا فاعلين د سکار من کوونکی نه یو د سکار من نه کو. دې مقصد باندې سړی له پويږي په دې ځکه هو تفسیرونه دوه دي. یو تفسیر په دې ځکه دا دی د تفسیرونو جزوی منبیاو په آیات باندې پوښل لګران دی د الله ون په معنا باندې لږ ځان کوي ورغړی. د الله ون یو معنا چا کړی دا چې لهون څه دی ویل کېږي. لهون چا معنا کړل چې خزا. الله یو معنا خزا شوی دا چې لو اردنا ان نتخذ الله ون کمن ځان له خزا کوله لاتخذناه من لدنا هم بکړی وي د هغه چانه چې هغه زمنګ سره دی څوک دی هور بیا ما د هور بزان له خزا کړی وي خسته خزا میزان له کړی وي د الله یو معنا خزم شوی دا. امام قتاده د قوانا کړل. د دې څه مطلب دی بیا د دې مطلب یادا شو چې دا هغه چا باندې رد دي چې څوک مریم ته د الله رب العالمین خزوي العیاذ بالله چا دا معنا کړل. دویم نمبر د لهون معنا چا کړل ولد لهون ولد ته ویل کېږي. لهون ولد امام سدی د قوانا کړل. الا وردنا نتخذ لهون کوم ځامن نیولې لتخذناه من لدنا من نیولې دا غچانه چې زمون سره دي مطلب د غلمانو بیا غلمان زما بچی پرو کنه په نور نشه کول نو دا اصل کې رد شو بچا باندې هغه چا باندې چې هغه د الله لپاره اتخاذ الولد کوي. د الله بچی شته عزیر او عیسی علیه السلام د الله بچی وي. دو تفسیر داري. په دې ځکه دریم تفسیر چې مولانا مودودی رحمه الله دا زړه خیسته لګول دی او د ترجیح ورکړی دا چې د مقصد د لهو مراد زوی او یا خزنه ده. دغه دلته کې کوم باز شروع نه پدې کې د خزه او د بچی ذکر نشته دی. پدې کې خو مخکې دا خبر ده چې الله فرمایي اسمان او زمکه من عبس نه دی پیدا کړی. مطلب دا دی چې لو اردنا دا د مخکې ایت سره لګي چې زمونږ اراده وي چې مونږ د ازمکه او اسمان اسی عبس پیدا کولې کیلو نه وي تماشم جوړولې نو دا تماشا مونږ ځان له خپل منځ کې کړو په دې میتاسو نه تنګولې دې مطلب دا دی اصل کې الله فن مراد مشغله د تماشا چې دا تماشا وي دا چې غب شپ وي بس ځان له هم کړو تاسو مولې تنګولې چې دوی په 12 لکه په حج باندې لګوي او بعضې خلک زکاتونه پروړاو په حساب باندې ورکوي او دا 15 وخته مونځ دی او دا روجي دي او دا جهادونه دي او دا دعوت دی او دا تبلیغ دی په دې مې تاسو ولې فازابولې چې بیا تپوس نشته دی او د مرګ نه پس بیا ژوندون نشته او د مرګ نه پس حساب کتاب نشته نو مې ولې تنګولې زه ولې خلک اسې تنګوم نو ان كنا فاعل معنا ما كنا فاعل دا کار موږ نه کوو دا صحیح تشریح ده
لو اردنا که زمونږ اراده وي ان نتخذ لهوا چې موږ ځان له ښځه وکړو یا موږ ځان له زوی ونیسو دوه معنی او درېیمه راجحه معنا لو اردنا که زمونږ اراده وي ان نتخذ لهوا چې موږ جوړ کړو څه تماشا یا موږ څه کیلونه جوړ کړو د دنیا کیلونه وي لتخذناه خامخا موږ نیولې وي دا تماشا موږ به کړی وي دا تماشا لتخذناه موږ نیولې وي دا تماشا او دا مشغله ځکه لهون مشغلې ته وایي تماشې ته وایي لتخذناه خامخا موږ نیولې وي دا تماشا او دا مشغله من لدونه د خپل طرف نه دا په خپل طرف نه کړی وي ان كنا فاعلين یا ان شرطیه ده څنګه چې زجاج وي ان كنا فاعلين کوي موږ دا کار کوونکی کدا کار موږ کوله تماشم کوله او د ازمک اسمان په ذل وي بیا به ځان لکړای وي تماشا ځان لکړای وي او یا ما كنا فاعلين موږ نه یو کوونکی دا کار کوونکی تماشا نه کوو لہذا خلقنا السماوات والارض بالحق دا د اظهار د حق لپاره دی د دنیا څخه مقصد دی بل نقذف بالحق على الباطل دا بل دلیل دی چې مطلب منګه سکړی دی وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق موږ د حق د اظهار د لپاره چې حق غالبو په دی باندې نو وی بل نقذف بالحق بلکې موږ ولو په حق باندې الباطل باطل لرا په دې حق باندې موږ باطل ولو یعنی د حق د باطل یو مقابله د کشمکش روان دی بل نقذف بلکې موږ ولو بالحق په ایمان باندې الباطل کفر په حق باندې باطل فیدمغه نو سرمات کې دی باطل لرا فیدمغه نو سرمات کې دا حق هو دی باطل لرا فیدمغه فیکسره زاد المسیر معنا کړل د ابن قتیبه نه فیدمغه معنا فیکسره دا حق راولېږي د باطل مات کې یا فیدمغه دا معنا د فیذهبه حق راولېږي باطل ختم کې فاذا هو ناسب دا باطل زاهق ذاهب دروانی است فاذا هو ناسب دا باطل زاهق روان شي نو دزمک اسمان موږ د دې لپاره پیدا کړی دي چې حق او د باطل مینس کې جګړه وشي د حق او د باطل مینس کې یو کشمکش شي بیا حق غالب شي او باطل مغلوب شي د معنا ولکم الویل استاذ پر هلاکت ده مما پدې وجبانی ته سپون چې تاسو بیانوي د الله لپاره ولهو د الله د پاره دی منه غسوک په سماواتی چې بس مانونو کې دی ول ارض پزماګه کې دی ومن عنده او هغه سوګم د الله ومن هغه سوګم د الله دی ان الله تابعدار دی له معنا د اطاعت دا ومن هغه سوګم د الله تابعدار دی عنده د الله سره دی هغه فرشتي دی لا یستكبرون دا فرشتي تکبر نه کوي عن عبادت د الله د عبادت نه ولا یستحسرون او نستړي کیږي لا یستحسرون استړي کیږي نه لا یملون نه معنا د لا یملون یسبحون الليل دی تسبیح بیان د الله د شپې او نهار او ورځ او نهار یسبحون الليل والنهار دی شپه او ورځ الله تسبیحات کوي لا یفترون سستینه کوي پدې کې لا یفترون لا ينقصون سکمنه کې دینا ام اتخذوا الهه ايدين ولدي غن الها من الارض دزمکنا هم ينشرون چې دی هم مړي ژوندۍ کولې شي د دې دا قدر هم یعنی هم ينشرون چې دی هم مړي ژوندۍ کولې شي لو كان فيهما الهه ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون الله اذا غلط ده بل اعلان نشته ولی لو كان فيهما الهه کوي پزما اسمان کې الهه نور الها الا الله سوا د الله نه لفسدتا زما اسمان بدوان وران شي ولی ځکه یو ویل باران کوم بل ویل چې اسمان شین کوما یو ویل چې میرا ولم بل ویل چې وړه راولم عقل هم دا وی چې الہ یو پکار دی ځکه الہ قادر مطلقی او چې کله دوه خدایان شو درې شو یو د بل ونه منل بیا قدرت ختم شو چې قادر نه نرب څنګه شو وسبحان الله نو پاک دی الله تعالی رب العرش رب د عرش دی عما د غزن پاک دی یسبون چې دی بیانې د الله تبارک چې اتخاذ الولد کوي فرشتو ته د الله لوریانی وي عزیر عیسی علیہ السلام د الله زامن وي الہ د الله سره شریک ګرځي لا یسأل عما يفعل د الله نه تاسو نشي کېره دا سباره کې چلای کوي وهم یسالون دین تاسو نه کیږي دین بکیږي باز پرس بکیږي دا د آیت سره لګوا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين تاسو بکیږي وهم یسالون دین په تاسو کیږي د قیامت ورځ باندې ام اتخذوا په دې آیت مری کس کوم زجر دی ربل زجر دی ام اتخذوا ای دی نیولې دی من دونه سوا د الله الہ تنګن خدایان نور خدایان نیولې دي قل ورتوا یا هات برهانکم راوړ خپل دلیل لاوړ چا درته ویل دي چې بل لاشتا هاذا ذکر من معیا هاذا قران ذکر من ذکر دا غي چا دی معیا چې زما سره دی یعنی علی دینی زما د امت
د صحابه د امتیانو و ذکر من قبلی او ذکر دغه چاره چې مخکې تیر شي زمانہ اهل کتابو ذکر هم پکې دی. نو مطلب یا په دې قران کې یا په تیر کتابونو کې تاسو ګورئ آی دلیل شته د الله سره د شرک، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د دې نه پوهیږي نه پیژنې، لا يعلمون پیژنې علاقه حق پیژنې نه وو، هم مورزون دي اراس کوي دي اراس کوونکي دي. یعنی دا د الله رب العالمین توحید مسله په قرآنی کتابونو کې د قشان روانه ده، سنوي خبره نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې کوم هدا ذکر من معیا و ذکر من قبل، دا معنا ده توحید د مسله زنوي نه کومه زمانه مخکې د اسماء پیغمبران راغلي دي وقتن وقتن ټول دغه دعوت ورکړي. وما ارسلنا من قبلک من رسول، من نه دلګل استان وړاندې یو رسول الا نوحي، منګه وحی کړه دا الیه دتا هر پیغمبر ته د څه شي انه شان د لا اله نشتبل معبود الا انا مگر زم پابودون زما عبادت وکي. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الی انه لا اله الا انا فاعبدون. دا آیت په قران کریم کې واو یا زل راغلی دی، یعنی دا مضمون چې الله تعالی وایي چې لا اله الا انا لا اله الا هو واو یا زل، او دا دلیل لري د خبرې چې هر پیغمبر د توحید دعوت خلکو لور کړی دی، اگر چې شرایع مختلف دي، تورات انجیل زبور قرآن ټول کې توحید مسله شریکه ده. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، دریم زجر پس باندې په اتخاذ الولد باندې چې الله د پرچا بچی ثابت کړی دي، دا ویره دی وکړو. وقالوا دیوی اتخذ الرحمن ولدا، الله نیولې د زوی، سبحان الله پاک دې زینونه، بل عباد مکرمون، بلکې دا خدای الله بندگان دي مکرمون عزت من. نو کدی عزیر علیہ السلام دی، عیسی علیہ السلام دی، دام د الله بندگان دي عزت من. خدای سیاق سبق نو معلومی کړه چې بل عباد مکرمون، او دا وقالو اتخذ الرحمن ولدن دا اصل کې د مکه په مشرکانو رد دي چې هغه فرشتو ته د الله لوري نه ویلي، نو بل عباد نو مراد فرشتي، نو فرشته باندې د عبادت اطلاق قران کړی دی. ورسته دلیل دی چې بل عباد دا فرشتي د الله لوري نه دي بلکې د الله بندگان دي مکرمون عزت من دي. ولی لا يسبقونه نمخکیږي د الله نه بالقول په خبره کې، د الله نه په خبره کې مخکیږي نه، الله چې څور توي دي ته وخت کې دي، وهم دي به امر د الله په حکم باندې عمل عمل کوي چې الله وتسوي او باندې عمل کوي. یا علم ولا علم ما فغسبني بين ايديهم، جسر دین مخدر روان دي، وما خلقهم سجدي ورستري دنیا او آخرت، ولا يشفعون دي به سفارش نشي کولای په زور باندې، قیامت کې وسو په زور سفارش نشي کولای، الا لمن ارتضى، الا مگر لمن دغه چا د پر په سفارش کولې شي. ارتضى سمانا د ابن عباس دا معنا کړل، ولا يشفعون سو قوم سفارش د چا په بار کې نشي کولای، د کافر د پر سفارش نشتا، الا مگر لمن دغه چا د پر سفارش انسان کولې شي. ارتضى معنا اسلم، چې هغه ایمان راوړی دی مسلمان دی. ابن عباس معنا کلمن قال کلمه التوحید، چې توحید کلمه ویلې ده. لمن ارتضى هغه څوک چې د الله دین خوښ کړی دی، د الله دین خوښ کړی دی، مؤمن دی. نو د مؤمن د پاره سفارش تا، د کافر د پاره سفارش نشته. لہذا دی چې د فرشتو یا د نور عباد مکرمون عبادت کوي د دې د پاره چې دی د قیامت ورځ باندې زموږ د پاره شفاعت قهریه وکړي، الله یې سفارش طرف د مؤمن د پاره شته، د کافر د پاره نشته. او یا ارتضى معنا چې الله خوښ کړی دی، لمن دغه چا د پاره وسړی سفارش کولی شي، ارتضى چې الله خوښ کړی دی. وهم من خشيته مشفقون، دا فرشتي چې دي وهم دي من خشيته د الله د یری د وجنا مشفقون، د الله نه ریږي، د الله د خشیت د وجنه ریږي. نو خشیت تعلق چه ده دا د زړه سره دی، په ځل کې د الله یره ده، په دې وجه مشفقون د الله نه ریږي. او د اول خشیت نه مراد د زړه یره ده، او د بل نه مراد ظاهري یره ده، بیا شفقنا. ومن يقل منهم اني اله من دونه، بلدا دین معلومی کړه چې چا فرشتو کې چا تا الہم ویل دي، نو الله وایي چې فرشتي د سینې شي ویلې، او که چا ویل ومن يقل چا چې ویل منهم د دینه اني اله جز الایما، منهم مراد فرشتي، من دونه الله نه، من دونه الله نه د الایما، یا من دونه د الله نه علاوه. نو پذالک دا فرشتہ چې دا نجزیه من بوله سزا ور کودل را جهنم د جهنم د جهنم ته زیبیا، کذالک نجزی الظالمین، دا سمن ظالمان الله سزا ورکو. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، پدې ځکه بیا عقلی دلایل الله ذکر کړي د الله تعالی په قدرت باندې، د توحید په اثبات باندې. دا نن سبا چې د کائنات او د دې ټول یونیورس په اړه کې کوم نظریه ده چې هغه ته بیگ بینګ تیوري وایي،
د بیگ بینگ تیوری والا سوچ دا دی چې 13.8 بلین کال وړاندې 13 کروڑه او 80 لک کال وړاندې د سیو شولا چې دا مخکې دا ټول کائنات د ځمکه اسمان دا ټول د یو ګوله و او په دې کې بیا ایکسپلوژر او په دې کې دماکو شولا په دې کې ډېر ځت هیټ او ګرمي پکې او د دې دماکی په نتیجه کې بیا ځمکه جوړ شو اسمان جوړ شو دا خبر راوي کې دا بند اوس دا نظریه څنګه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په حدیث کې دا تذکرہ نه کړی چې ځمکه اسمان دغه شانی بندو البته دا نظریات چې ځمکه اسمان بندو نو قران نم دا معلومیږي چې کانه تارت پند ځمکه اسمان بندو دا لفظ په قرآنی کریم کې شته لہذا دا نظریه دې باطل هم نه ده نور یې مشتره او دې نظریه باره کې خبر وکړم چې دا نظریه ټیکم شي نو دا کې دا سرمن ساتو چې دا دماغه پکې چا وکړه دا پکې الله وکړه نو دا کوم خلک چې الله نه مني دهریه دي نه خدا وي چې دا بیگ بینگ تیوري چې په خپل باندې دا دماغه شوی دا موږ نه خالق الله دی دا دماغه چې به وشولا دا دماغه چې کده مخکې ماده موجود ده کنه ماده الله پیدا کړل موږ الله موجود دا نظریه خو اوس دا پیښ شوی دی یو څو کال یو څو کال نو یو څو کال شو نو دی دا خبره څنګه معلوم کړه په ګمان باندې دي ثابت کړل کنه او که ثابت هم شنو بیا الله دا کار کړی دی او دویم نمبر درت پن معنا صدا درت پن معنا دادا د ځمکې نشینکی شروع شو په دې طریقه باندې الله رب العالمین د دنیا دا نظام روان دا معنا ده نو کان تارت قندا بندو ففتقناهما الفتق الفصل فتق څه ویل کېږي فتق ویل کېږي جدا کول دا ففتقناهما موږ دا دوانه جدا کړل دا دوانه موږ جدا کړل څنګه زاد المسیر ویل چې کانت الارض والسماء دافق دی او که غیر دافق دی هر یو شی کدا دافق دی که غیر دافق دی دا د اوبو نه پیدا شوی دی البته دا سوال چې حضرت عیسی علیه السلام درسنه پیدا شو نیو تشریف ودار چې د مان مراد نطفه ده چې نطفه د عیسی علیه السلام د نطفه نه دی پیدا یو پزما کې قرآن تمید بهم چې ونه خوځي په دی باندې ونه خوځي چې حرکت ونه کې الله تمید الله تتحرك بهم ځکه چې دې پیدا کړلې په نو دا پس کې ګرځي دا خپل مدار الله ولي او زې جوړ کړل په هغه کې حرکت کوي چورلې بری یسبحون معنا یسبحون دا معنا دا چې یسیرون بسرعه کسابه فی الماء په جلدی جلدی باندې ګرځل کې په بو کې چلام بوزن لامبو وایي کل فی فلک یسبح کل فی فلک یسبحون دا ټول په خپل مدار کې لامبو وایي او چکر وایي یعنی مکلف کی ذمہ وار دي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا من ذکر زول لبشر دی انسان د پاره من قبلك استان وړاندې الخلد همیشه والے همیشه ژوند ستانه مخ کې یو کس همیشه ژوندې نشتا ستان وړاندې چې څوک راغلي د ټول مړدي یا بمري په دې وجه بدور دي چې الیاس علیہ السلام ژوند دی او خضر علیہ السلام ژوند دی او ادریس علیہ السلام ژوند دی په دې معنا ټول ژوند دي چې کوم عالم برزخ دی خدا خبره چې سلور پیغمبران ژوند دي دو په اسمان کې دو په ځمکه کې دغه په اسمان او आवाज یو چې ګوره لا تجردو پیغمبر چې تل بربند کی جامع ته ونه باز لا وخت کې صحابه چې دا خضر علیہ السلام आवाजو نو معلومی د ژوند دی یا د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله دا دعوه کړل چې ما سره ملاقات شوه دی داغي جواب یادان نن شپې ته سوچ وکړئ تاسو موږ د الله رسول صلی الله علیه غواړي و چې د دیش په نواله را روان جون کې رسول کالو پورې په مخ د ځمکه چې څوک هم جون دي نو دا په پات کې بلبرس کده رسول الله د مرګ په ټیم کې یا د عمر ابن عبد العزيز په ټیم کې دا ژوندې می ورسته الله تعالی بیا مرګ امتحان کو پتا اسمانه بشر کله په سختي سرا والخير کله په آرام سرا فدتن د امتحان د پاره فتنه د پاره کله خیر راځي کله شر راځي تارتن بالشر و تارتن بالخير کله سختی کله خوشحالی فتنه خیر والا آرام او خوشحالی رحمان حال رضی الله په ذکر باندې هم کافرون دیم کو پر کوون کی دي چې الله تعالی او دا رحمان ذات عبادت نه مني دا توحید نه مني نو کدی نه مني پیغمبر نه مني څه دنیا ورانه شو او هم دی به ذکر رحمان په ذکر دا رحمان مني هم کافرون دي کافران دي ذکر رحمان یا الله نه دی یا ذکر مراد قران دی الله قران نه مني خلق الانسان من عجل خلق الانسان من عجل دا زجر دی قسم جدید په جلبازی باندې فیصله ان المرأه خلقت من ضلع ودسی الله فرمای خلق الانسان من عجل
سوریکم زکه چې انسان خو د انسان نه پیدا دی او بل واسطه خو د خاور نه پیدا دی سوریکم آیاتی زرد زبخه متاسو ته خپل نخه دین مراد د توحید نخې دي دنیا او آخرت. دنیا خطاب مسلمانان ته دی چې زمانہ در عذاب راتل بجلته مغواړي لک صبر وکي او زب تاسو مدد وکما او په بدر کې په دې میدان کې بدلی شکست ورکما دانه خیدته خیمه. دویم نمبر دا چې دا خطاب کفار وته دی سوریکم آیاتی تاسو خپل عذابونه خیمه زرد چې خیم تاسو آیات خپل عذابونه ولا هغه کسان کفرو چې کافران دي حینا په تفسیر